نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس رواه البخاري. بیشک انسان در ربنا ناشکر دے ضدی دے او دې په دې باندې گواه دے دا انسان د مال سره ډېر بې انتها مینه کوي پوه شئ بېشکه مالونه ستاسو الوا ستاسو یو امتحان او فتنه ده او خامخا د الله سره اجر لوی دی. نبی علیہ السلام سعد رضی الله عنه ته فرمایي دا چې ته پرېږدې خپل وارثان مالدار غوره دي دې نه ته پرېږدې فقیرانو هلاک سوال کوي د خلقو نه. رواه البخاري. اوس منافع د مال او ضرر د مال. دا دنیا په حقیقت کې د دو خبر نه عبارت ده، یو دنیا ده یو دین ده. دنیا او دین چې کله جدا جدا شي نو چې کوم خلک هغه دین والے دي هغه دنیا سره تعلق نه ساتي نو هغې ته راهبان وایي خو پخوا نو اوس نشته دی چې هغوی بس ویل چې راشه نه خوراک شته نه څښاک شته نه ښه جامې شته نه ښه لباس شته نه کور شته او نه ښه زندګي شته. یو خلک هغه دي چې هغه دنیا پرست دي نو په هر زمانه کې دي په هر وخت کې دي اوس هم دي او پخوانه خدا کم اوس خو ټول قارون بچي دي اوس خو ټول دنیا پرست دي او دنیا ته معبود وي او دا څومره نظامونه چې دي د اسلامي نظام نه علاوه نو هغه چا چې چغې ایستلې چې څوک د اشتراکیت او د مساوات قایل وو نو هغه مرداران په خپله باندې نه مساوات قایم کو نه اشتراک راوستو نه غریب پکې ښه غریب شو مالدار پکې ښه مالدار شو. هغه د کارل مارکس او د لینن او سټالن نظریې چې په ډوډۍ باندې پکې خلک سو په یوې روټۍ پسې مړه کېده خو په نورو دنیا کې خلکو ته مخ ښودلو اوس مونږ هم هغه وایي پخوانه به خلکو له یا الله روس راولې وایي خبر نه و چې روس څه کوي دي. یو انجینر دا کتاب لیکلی ډېر وختي یې لیکلی کتاب په سن 88-87 کې چاپ شوی دی. نا یو کتاب لیکلی یو مسلمان انجینر دی روس کې پاتې شوی دی روسي نظام پې غالب شوی خو بیا د هغې نه بعد چې دی نو هغه الله پې رحم وکړو بېرته اسلام ته متوجه شو د هغوی هغه اندرونه ولدو نو هغه یو کتاب لیکلی دی دا بار بار دا لطیفه مې ویلې دا لطیفه ده روس کې یو مشهوره لطیفه ده کتاب نوم دی میں نے روس میں کیا دیکھا ما به روس کې څه ولده
نو هغه وایي چېرې به د روس کې یو لطیفه د هغه داره چې یو جنت دی یو جهنم دی که نو هغه وایي چې یو سړی په جنت کې و نو چې زه جهنم سیل ته ځم نو د جهنم د سیل لپاره درخواست به لیکي درخواست یې ولیکو چې لږ ساعت دپاره ګنټې 2 ګنټو دپاره زه ځم او جهنم ته ځم دی چل دی لاړو درخواست منظور شو چې کله جهنم ته لاړ چې جهنم یې وکتلو نو جهنم د جنت نه په 100 چنده بهتر دی دا څنګه جهنم دی نو هغه درخواست ولیکو چې زه ټوله ورځ پاتې کېږم راحتونه او نعمتونه نور زیات شو نو بیا درخواست ولیکو زه هفتې له پاتې کېږم نو راحتونه او نعمتونه نور هم زیات شو او چې کله هفته پوره کېدل نو د ولیکئ زه میاشت دپاره پاتې کېږم د میاشت درخواست چې کله منظور شو نو د هغې نه زیات راحتونه او نعمتونه زیات شو او چې کله میاشت قریبېدله نو د درخواست ولیکو چې زه مستقل پاتې کېږم په جهنم کې نو چې کله د درخواست ولیکو زه مستقل پاتې کېږم او جهنم د مستقل له پاتې کېدو درخواست منظور شو چې بس کورلټې شوې اور او لمبې او بس چغې چغې شوې دا څنګه چل دی بس اوس نه جنت ته تللی شي او نه د جهنم نه راوتی شي نو هغه ویلی د روس دغه نظام دغه پالتو نظام چې خلقو ته مخامخ ودو نو داسې و چې کله به د بار نه خلک لاړه د پاکستان نه مرداران لاړه زیات د پاکستان نه نور ملکونه نه تله او د پښتونستان نه پښتانه ځکه تاسو باندې لیلن نظام خو چې کوم دی په پښتون اثر کړی دی ځکه په پښتون کې د ښځو صفت دی په پښتون کې د انفعالیت صفت دی د ښځو صفت دی اثر زر قبلی زر او باسي او زر قبلی په پیسه باندې خرڅېږي په اتانې خرڅېږي تاسو نه لیدل وایي دا تانیز نه ټوپ نشي والی ځکه په دوی کې صفت دی د اثر قبلولو دی اثر زر قبلی نو د روس د نظام اثر هم دی پټي خلکو روس ختم شو ډېر بد شو توازن ختم شو شکر وباسه چې ختم شو که نن به ستا په دې صوبه کې چې کومه دی نو چېرته 1% مسلمان نه وی ټول به دهریان وی نو هغوی د دې خلکو دپاره ماسکو او په روس کې په سویت یونین کې په روس کې څه خاص خاریې منتخب کړي وي چې د بار نه به خلک لاړه نو بلې خاریې ته به نه شو تللی نو هغې خاریې ته به لاړه هغه خاریې ته به لاړه نو په هغې کې به دومره راحتونه وو چې د دوی نه به وار پار خطا کړو لیکن چې هلته به د خپلو نه تپوس وکړو چې سهار به په لاین کې ولاړو نو ماښام ته به ته یو روټۍ میلاوېده شکر وباسې د خپل وطن د ماښامه پورې ورته یو روټۍ میلاوېده اصل خبر هم دا ده مساوات نه چا پلار راوستی دی نه راوستی شي الله تعالی چې کوم دی انساني مساوات نه قایم کړی اسلامي مساوات قایم کړی دی اسلامي مساوات دا دی چې دا کمزور دی او دا زورور دی دې زورور د دې کمزوري نه سپېړه وایسته نو د سره حق پیدا شوی دا کمزور به دې زورور نه سپېړه وباسي دې ته اسلامي مساوات وایي دی ولګېدو دنې چې دنې یو حق وهو دا کمزور دی دې زورور دی قانون دې کمزوري له اختیارات ورکوي د دې زورور نه خپل حق والا په بیت المال کې حق راغی څومره چې زورور ته میلاویږي دومره به کمزوري ته میلاویږي او دا یو خبره ده چې چا قرباني ډېره ورکړې هغه ته به ډېره میلاویږي او چا کمه ورکړې هغه ته قرباني کمه میلاویږي لکه عمر فاروق رضی الله عنه علامه عینی نقل کوي تقسیم کولو نو کومه مهاجر چې هغه هجرت بذات کړو هغه 3500 درهم چې کومه دین ورکړه او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دې کشران له 3000 ورکړه هغه ورته ویل موږ دې 3 ناکړه موږ هم مهاجر یو او دې نور مهاجر له 3500 روپے ورکړي هغه ورته ویل دوی بذات خود هجرت کړي او تاسو زموږ په واسطه باندې هجرت کړي چې موږ درځره نه تاسو به هجرت نه کړي تاسو موږ راوستي او دوی په خپل راغلي دوی له 500 روپے زکه زیات ورکوم دا د عمر انصاف او ته زما زوی او دا اسامه د رسول الله حب دی دا سره محبت رسول الله ذکر دل 3.5 ضرور کو نو تعالی 3 ضرور کوم سکه دا زما انصاف دی دا غسر رسول الله مینه ده او استاد سره رسول الله مینه نشته مطلب دا دی چې ولې سره نیواله لیکن هغه ته حب لقب ورکړل شو
نو د هیب په لقب باندې ما هغه له 500 زیات ورکړی، تا له 500 کم یې درکړم، هغه ته د زمانه زیاته قرباني نه ده کړې. یعنې اسلامي مساوات سے انساني مساوات د سر نه څوک راوستی شي، نه چا راوستی دی. یو سړی دی هغه 10 غنټې کار کوي، یو سړی 1 غنټه کار کوي، یو سړی خپل دماغ چې کوم دی هغه د هغې نه غټ غټ جازونه جوړوي، او یو سړی چې کوم دی هغه خرچ چې کوم دی نشي روانولی. ته دواړه یو شان دي برابر یې. یو سړی چې هغه د قلم نه خبر نه دی، بل سړی د قلم نه خبر دی، یو د زبان نه دی خبره، بل د زبان نه خبر دی. دواړو منځ کې فرق دی ځمکې او د اسمان. دا لیله نه نو راوستی، ځکه لیله نه دا پکار و چې د ذهن تیز و د هر څه تیز و پکار دا چې دیم د غریب سره په ځمکه باندې ناست وي، نو دی خو په صوفه باندې ناست و، دی خو په سټیج ولاړو. پکار دا چې ټول ځان سره په سټیج ودرول وی. انساني مساوات خو دغه عجیبه کار دی چې ورته ناست دی په ځمکه باندې، دی ورته تقریر کوي، دی په سټیج باندې ولاړ دی، دی په صوفه باندې ناست دی او خلک په ځمکه ناست دی. انساني مساوات راولمه، ستا پلار نشي راوستی. انساني مساوات دی ټول به ولاړې، ته به هم ورته ولاړې تقریر کوه. ستا په شان دي بهر سړی تقریر کوي، بیا انساني مساوات راوله. ستا په شان دي بهر سړی جامې اغوندي، ستا په شان دي بهر سړی یخته پرېږدي، ستا په شان دي بهر سړی ټوپۍ په سر دغه شان دي، بیا به انساني مساوات راځي. دا نه راځي. دا یاد ساتئ، دنیا کې 2 خبرې دي، یو دین دی یو دنیا ده. مسلمان به دین او دنیا جدا کوي نه، دا یو خبره ده چې خلک به داسې وي چې هغوی سره به مال زیات وي، او څه خلک به داسې وي د هغوی سره به معیار د دین زیات وي. څه خلک به د دین دپاره کار ډېر کولی شي، څه خلک به هغه به دنیا ډېره خرچ کولی شي. نو دا دنیا والا به دنیا خرچ کوي او دا دین والا به دین پرچار کوي. دا مطلب نه چې دنیا والا به دین پرچار نه کوي، دا مطلب نه چې دین والا به خرچه نه کوي. هسې نه چې چندو والا چندې کوي او ځان په خپله پیسې به کې نه اچوي. ته مالدار یې، پیسې به ورکې، ته به خرچه کې، خو که فرض که ستا سره نشته نو د بل نه چې ته غواړې نو دا به صحیح لګوي. بیا په دې وجه باندې د هر شي دپاره چې کومه کارونه دي د هغې دپاره مخکې خرچه پکار ده. علامه ابن قیم فرمایي فالجهاد بالمال جاء مقدم الجهاد بالنفس بالنصوص الكثيرة وكذا الانفاق في الحج والعمرة وصلة الارحام. وی اول متوجه چې زاد او راحله پیدا کړي بیا حج لاړ شه، زاد او راحله پیدا کړي بیا عمره لاړ شه، پیسې پیدا کړي جمعات جوړ کا، پیسې پیدا کړي مدرسه جوړ کا، پیسې خرچ کړي ټوپک والو ډز پیو کا، پیسې پیدا کا. نبی علیہ السلام اول چنده کړي دا د جنگ تبوک لپاره، تله نه دی اول چاول تله دی او چنده التی کړل نه، اول چنده کړل بیا تله دی. نو جهاد بالمال مخکې دی، په دین باندې خرچه د مال دا مخکې د رستو به دین راځي. ګورې که تا مال پرې ښودلو خرچه دې پرې ښودله نو دین به ګورې ښکته کېږي، زوال ته به ځي. او چې ته مجاهد له پیسې نه ورکړې نه جهاد پاتې شو. ولې چې هغه په خپله پیسې ګټل غواړي، او چې هغه په خپله پیسې ګټي نو بیا به جهاد بالنفس وکړي، جهاد بالسیف پس وکړي، خو پاتې شو، ختم شو. خو که ته د هغه سره امداد او تعاون وکړې نو به جهاد څه وکړي بالنفس وکړي او تا جهاد بالمال وکړي. اوس فرض کې یو سړی دی هغه زه په دین باندې خرچه نه کوم، جماعت سره تعاون نه کوم، مدرسې سره تعاون نه کوم، د یو کتاب دپاره چې کوم دی نشر کېږي د هغې دپاره تعاون نه کوم، نه به ځي پیسې ګټي، دیاړي مزدوري به کوي. او چا کله دیاړي مزدوري کې دا کار دی پاتې شو، تا به خرچه ونه کړه دا کار پاتې شو. لیکن چې کله ته خرچه وکړې، ته مال ورکړې، نو هلته به د دین کار شروع شي، جماعت به جوړ شي، مدرسه به جوړه شي، د دین پرچار به روان شي، د دین کار به روان شي، جهاد به روان شي، جهاد به کامیاب شي، مخکې به لاړ شي. نو په دې وجه باندې مال خرچ کول مخکې دي او وروسته دا باقي قربانیانې دي. باقي قربانیانې به وروسته کې، اول به مال خرچ کړي. په دې وجه باندې چې کله نبی علیه السلام ته صحابه راله او ورته وایي د الله رسول ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. دا حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه دی، صحیح بخاری و مسلم نقل کړی دی. مهاجر فقرا راله او د فقراو مهاجرینو شوق ذوق د صحابو مټولو چا وویل چې موږ لویه مرتبه حاصله کړې، لویه مرتبه. او تاسو ته پته ده، دا خبره هم یاد ساتئ، نبی علیہ السلام ته سخی سړي صفت کړی دی که نه، وایي سخي دا انسانانو ته نږدې دی، جنت ته نږدې دی، الله ته نږدې دی،
د جهنم نه لري دی، او کنجوس او بخیل دا د الله نه لري دی، د رحمتون نه لري دی، د جنت نه لري دی، دا جهنم ته نږدې دی او شیطان ته نږدې دی. او خلک وایي که نه، د سخي او د کنجوس په یو ورځ تمامېږي. د سخي او د کنجوس په یو ورځ تمامېږي، دا بالکل ټیک خبره یې کړې ده. ډېر خلک دي که نه، هغوی ګټلې دي ځان دې 1 روپۍ نه ده خوړلي، غونډې پرېښې دي زامنو ته، غونډې پرېښې دي بچو ته، یو اتانیز یې پسې نه ده لګولی، یو اتانیز. ډېر ښه بچی به چېرته چې هغه به هغه د نوم ناموس خیرات وکړي، ښه بچی به دغه د نوم ناموس خیرات خو پېژنې که نه، چې خلک دې خبر شي. زموږ شیخ صاحب دې الله وبخښي به ویلی پښتون سړی خیرات نه کوي، پښتون خیرات هغه ته وایي چې دیګ پکې وټنګوي، او داسې خفي طریقه باندې یو مال خرڅ کول چې د هغې نه پیریان خبر شي او نه ته شیطانان خبر شي او نه ته انسانان خبر شي. دا خیرات ته چېرته جوړ دی چې دی راشي وګوري چې هلکه هغه ورور مسلمان ته ډېر ضرورت دی، ډېر بیمار دی، ډېر محتاج دی، ډېر حاجتمند دی، ډېر غریب دی، ډېر قرضدار دی، او دی خفیه ورشي هېڅ څوک دې خبر نه شي، او دی پټې روپۍ ورکوي، دی په زړه کې مې خیرات قبول نه شوی، ویل ولې چا ونه دی. دا را خیال خیرات هله قبلېږي چې خلک دې ویني، او چې خلکو ونه لیدلی او الله ولیدلی خیرات په نه قبلېږي، بیا نه دغه خیرات قبول شو. غلی ورچه تعاون وکړه، امداد وکړه، دا نږدې دی. نو فقرا مهاجر راله نبي علیه السلام ته فرمایي د الله رسوله دا مالداره خلک چې دي ذهب اهل الدثور اموال کثیره، دا ډېر مالونه چې ورسره دي دا صحابه دا خو لاړه مخکې بالدرجات العلا لوی مرتبې ورته میلاو شي والنعیم المقیم. نبی علیہ السلام ته فرمایي فقالوا ما ذاک، او دا څنګه خبره ده چې مالدارانو ته ډېرې درجې میلاو شي تاسو ته میلاو نه شوې؟ هغه وایي د الله رسول یې څه وکړو، یصلون کما نصلي. د پاکستان مالداران نه دي چې ټول بېلمازه دي، یصلون کما نصلي، هغه سم مالدار دي او سم مازګزار دي، څنګه چې موږ لمونځ کوو داسې هغوی لمونځ کوي، ویصومون کما نصومو، او څنګه چې موږ روژې نیسو داسې هغوی روژې نیسي، او داسې نور چې کومه عبادات بدنیه دي، که دا تلاوتونه دي، که ذکرونه دي، که دا منځونه دي او که روژې دي، نو بس هغوی هم کوي موږ هم کوو. او هغوی ناشنا کار دا دی چې زموږ سره څه نشته دی، ویتصدقون ولا نتصدقو، هغوی خیراتونه کوي موږ خیراتونه نشو کولی، هغوی غلامان ازادوي موږ غلامان نشو ازادولی. نو بس دغه مسله ده، اوس څه وکړو، دې څه مقابله پکار ده په دې نیکۍ کې، زموږ سره خو بل څه چل نشته. نبي علیه السلام ته فرمایي افلا اعلمکم شیئا، زه تاسو ته داسې یو څه نه ښیم، داسې یو عمل چې تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم، و چې څوک وروستو دي د هغې نه به مخکې شي، او چې څوک درنه مخکې دي د هغې نه به وړاندې شي. وایي د الله رسول دا خو راته وښیه. خو یوه خبره یې واورئ ګورئ چې ولا یکون احد افضل منک الا من صنع مثل ما صنعتم، ستاسو مقصود بهتر نه وي، خو که دغه عمل بل چا شروع کړو نو بیا به ورې هغه شانتې هغوی هم وي. نبي علیه السلام ورته وفرمایل قالوا بلا یا رسول الله دا راته وښیه. وایي تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وایي تاسو چې لمونځ وکئ فرض لمونځ نه بعد سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، او تکبیر الله اکبر 34 مرتبه. دي کې 33 بل روایت کې سره بیا 34 راغلی 34 مرتبه. وایي دا خو ډېر آسان کار دی، مخکې به شو دوی مخکې. بس چې دوی لاړه پر جواب فقراء المهاجرین الی رسول الله قالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. دوی واپس رااله نبی علیہ السلام ته یا رسول الله هغه مالدارانو مې اورېدلي چې موږ څنګه کوو هغوی هغه شانتې کوي. نو هغوی هم شروع کړې ده سبحان الله الحمدلله. وایي نبی علیہ السلام ته فرمایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، وړاندې زما سره نور څه نشته. وایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، چې یو سړی مالدار هم دی، حلال خور هم دی، او هغه سخیم دی، او خرچم کوي، او فرایض او واجبات هم سرته رسوي، او نوافل هم کوي، نو وړاندې زما سره رسوي. دا د الله تقسیم دی چې الله یې ورله ورکوي، دا فضل دی او تاسو اوس مقابله نه شئ کولی. دا هغوی سره الله بس رحم دی، دا ډېر شاذ و نادر یې ورې. نو ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله فضل دی، دا الله رحم دی. بس خفه کېږئ ما. او یوه خبره ده چې که تاسو په دې خپلو فقراو بل حدیث کړی، تاسو په دې خپل فقر باندې صبر وکړو او تاسو په دې ثابت قدم شوئ، کینه در پکې نه وه، حسد در پکې نه و، بغض در پکې نه و، نفرت در پکې نه و،
د هغې خلکو په باره کې ستاسو چې سوچونه غلط نه وو نو بیا یاد ساتئ تاسو به جنت ته نیمه ورځ مخکې ځئ، نیمه ورځ به تاسو جنت ته مخکې ځئ. هغوی به هم جنت ته ځي خو تاسو به ترې مخکې ځئ. دا مخکې داسې دی چې تا مالداره به دې خبر هم نه وي، ځان په دې حدیث پوه کوي. لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته امهات المؤمنین فرمایي وایي تا ته پته نبي علیه السلام فرمایل چې عبدالرحمن په خپاړو باندې جنت ته ځي، په خپاړو باندې. نو ته به څه وایې چې په تکلیف به نه، هېڅ تکلیف به نه وي. هغه به داسې چې ته به هغه نیمه ورځ تا ته پته هم ونه لګي چې هلکه هغه مخکې تللی او ما ته خو دا پته هم نشته ته بیا رسېدلی. خو لیکن هغوی هغه زړی خوشحاله کړو، ورته وویل چې یاره تاسو به چې ثابت قدم یې، مستغني یې، خدای یو خبره به کیا ساته دې زمانې فقیر نه غریب نه، اصلا د دې وخت کې نشته دی. اول ځان یې پسې تاسو نه څنګه چې مالدار چې کوم دی هغه د دې صفتونو حامل نه دی، داسې غریب هم چې کوم دې صفتونو حامل نه دی. ځکه کینه به پکې خامخا وي، حسد به پکې خامخا وي. دا د یهودو بیماري ده. نبي علیه السلام فرمایي قدم په قدم به دې امت ته راځي. دا خرونکې بیماري ده. دا کینه، بغض، حسد، نفرت دا موجود دی. څوک برداشت نشي کولی چې کومه فقیر کومه غریب د هغه شوق او ذوق تاري چې مال مې خرچه کړی زما سره نشته دی، دولت مې خرچه کړی زما سره نشته دی، خو چې ما خرچه کړی. او د مالدار سره کینه نشته، حسد نشته، بغض نشته، بس په دې خپل تقسیم باندې خوشحاله دی. الله چې زما سره کوي په دې زه خوشحاله یم، مګر شکایت په نه کوي. کله چې تا شکایت وکړو دا د اعتراض په الله وکړو، دا دې په تقدیر وکړو، دا دې په قضا وکړو، دا دې په فیصلې وکړو. بعضې بېوقوفان دی زما سره تقدیر ظلم کوي. لکه الله دې غرق کا، تقدیر خو الله لیکلی دی ستا په باره کې، الله در سره ظلم کوي. نعوذ بالله. زما سره ظلم کوي تقدیر، زما سره نصیب ظلم کوي، زما سره نصیب ملګری نه دی، زما سره تقدیر ملګری نه دی. ستا سره تقدیر ملګری دی، دغې قبر ته به دې کوزی، به دغې توره کنده کې به دې وراچوي، نه وخته پورې نه شي جدا کېدی. دا شکایتونه د کفر دي. ګوره دا خبر یاد ساتئ، شکایت په نه کې، د الله په فیصلې به شکایت نه کې، د الله په قضا به شکایت نه کې، د الله په تقدیر به شکایت نه کې. دا ټول زما په حق کې زه پرې راضي یم. که دا خیر دی ما ته او که ما ته شر ښکاري، که دا غریبي ده او که دا مالداري ده. او چې کومه غریب هغه دغه شان دي مستقل وي، دغه شان دي مضبوط وي، دغه شان دي مستغني وي، او دغه شان دي کینه او د بغض او د حسد نه پاکي. دی به 1500 کاله مخکې چې دی نو ځي د چا نه د مالداره نه، خو چې خو که داسې نه نو بیا هسې پریشانه خبره شو. هندو ستړی و الله ناراضه، هم د دنیا غرقه شو هم د آخرت غرق شو. خطرناک خبره خو هم داره که نه. یو سړی دی هغه سره مال هم نشي، د کینې ګوډه دی، دولت هم ورسره نشي، د کینې ګوډه دی، څه خرچ کولی هم نشي، او نیت هم پاک نه دی. چې بل سړی خرچ کوي هغه هم بدي شي، هغه هم بدي شي. نو دی غریب چې دی نو دنیا کې هم غرق او آخرت کې هم غرق. خو که فرض که اوس ته لږ ځان برابر کې چې بل خرچه کوي ته خوشحاله شي، که زما سره خو نشته دی خو خرچه کوي، زما سره نشته دی خو خرچه کوي، دی قسمت دار دی، بس د ده سره مال راغلی دی. دا نه چې زه تقدیر زما سره ظلم کړی، ما سره نشته دی، بس د الله فیصله ده، زه په دې باندې راضي یم. نو ژوند به تیر شي، دی به خو تېرېږم دغه شان دي. که په دې جب کې 100 روپۍ نه ورځ به تېرېږي، او که 1000 روپۍ نه هم به ورځ تېرېږي، او که 1,00,000 روپۍ نه هم به ورځ تېرېږي. زمانه خو به دغه شان دي ختمېږي. زغه خباب رضی الله عنه و داغونه لګولي دي، و داغونه په مخ به داغ نه لګي، نور وجود باندې داغونه لګول شرن ناروا نه دي. داغونه لګولي دي جاړي، او چې کله جاړي صحیح حدیث دی. نو صحابه خواله رااله ناوی مرګره دی که نه، ناوی پرې خاندي، ته جاړې د دې داغون نه جاړې. پس سکورلټو به د مکې مشرکانو سملولې، د هغې نه دې نه جړل، او د دې نه جاړې. هغه ورته ویله زه د دې سکورلټو نه او د دې نه جاړم نه، زما د سکورلټو سره ژوند دی، په اور مې د پاسه واچوم ماله جړه نه راځي. واقعي ډېر کلک انسان، زما د اور سره چې کوم تعلق جوړ شوی دی، په دې نه جاړم، په دې جاړم چې زما هغه ملګري چې دی ما ته یاد شو چې هغوی تاسې زندګي تېروله چې کله مشرکانو، داسې زندګي د راحتونو نه ډکه چې مشرکانو. خو لیکن د دنیا نه چې کله اسلام یې قبول کړو هر څه دې لاړه. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ته وګوره چې په یو څادر کې، په یو لنګ کې چې د نصف ساخ د پنډۍ نه والا تر نامه پورې ځان یې پټ کړی، هغه د راحتونو ځوان چې
چې د پیغلې جنۍ په شان دي ژوند یې تېرولو. هلکو تاسو ته پته ده اولنی نبي علیه السلام مدینې ته هغه رالیږلی دی، د هجرت اول هغه کړی، دعوت تبلیغ دپاره، د قرآن دپاره، د دین د بیانولو دپاره دغه هلک ځوان لیږلی و، 22 سال یا زیاتو کم عمر و. دا یې ولېږو، دا یې ځکه لیږو چې نبي علیه السلام چې څنګه دا چهره ده دغه څنګه لهجه ده، چهره هم ښایسته ده، لهجه هم ښایسته ده او د حکمت نه ډک دی. د دې وجې چې کله هجرت وکړو نو سعد بن معاذ او سعد زید عباده د اوس او د خزرج سالاران د هغوی مشران هغوی اسلام قبول کړو په یو ملاقات باندې. قار پسې دواړه راغلي دي چې دا موږ مړ کوو، دی راغلی دی مدینه کې موږ ته چې دی بغاوت جوړوي. خو چې کله هغه راغی اسید ابن حضیر ورته وفرمیل چې تاسو خو ورشئ کښېنئ ورسره. او چې کله هغه ولی راغی د هغه ورسره خبرې کولې، دی ورته غلی ناست دی. خو چې کله خپل ګردان یې ختم کړو نو ورته ویلې چې ته خو د قوم مشر یې، د قوم د مشر کار خو دا دی چې خپلې خبرې وکړي، د بل هغه به اوري که نه؟ بلکل به اورمه. ویل زما خبرو ته غوږ کېږده، که به دې خبره کې یوه خبره د بغاوت وه چې ستاسو سزا د ما له راکړه چې 2-3 منټه خبرې ورته وکړې اسلام یې قبول کړو. هغه بل چې راغی 2-3 منټه خبرې ته اسلام یې قبول کړو. هغه مصعب ابن عمیر چې لهجه او چهره او هر څه برابر و، هغه ورته ویل چې تا ته پته وه چې هغه څنګه زندګي تېره کړې وه او چې په جنګ یهود کې شهید شو نو موږ بیا صدر برابر وو. نبي علیه السلام ته یا رسول الله باندې صدر نه برابرېږي، کفن نه جوړېږي. ویل ولې؟ وایي نیم پټېږي نیم نه پټېږي. وایي داسې وکړه چې بره راکړه سر وله پټ کړې په خپو ته سرګڼه واچوئ. او نن زما د کوټې په ګوټ کې 40,000 درهم دي او والله په دې باندې زه قسم خورم چې په دې کې ذره برابر حرام څه چې شایبه د حرامو پکې نشته دی، شایبه. خو زه مسې نه چې دا هر څه هغه څه چې تکلیفونه مو برداشت کړي د هغې هغه نعمتونه په دنیا کې الله راکوي. زه خو دنیا نه غواړم، دنیا خو دارې ختمېدو واله ده، نن به مړ کېږم یا سبا. او چا وله کفن نه وړو ورته ویل چې بس دا دې کفن دی، تا ویل چې کفن نه لاړو بس هغه په جړا شو چې اوس زما غلی مرګ مې نه نږدې شو. یعنې زه دنیا نه غواړم، ټوله دنیا نه داسې روان یو. زه به کنجوس به هم دي، سخي به هم دي، دردمند به هم دي، بې درده به هم دي، او چې ډېر په راحتونو کې دی هغه به هم دي، او چې ډېر په غمونو کې دی هغه به هم دي. داسې مه وایه. او خو دا دنیا د هغې دنیا دپاره د کمال د جوړولو یو ذریعه ده. که په دې دنیا کې دې څه وکړه نو په هغې دنیا کې به ستا په کار راشي، او که نه کاته خرابه ده. په دې وجه باندې مال یوازې فایده نه ده، دا چې کله په صحیح لارو باندې په صحیح طریقه وګټې او په صحیح طریقې خرچه کې دا فایده ده. لہذا حب المال نه به ځان ساتي. که معبود دې جوړ کو زکات دې ورنه کو قیامت کې به دغه مال ستا دپاره غم وي، ستا دپاره به صحیح پریشاني وي. نور دا اوږد بحث دی، لنډه خبره هم دا ده چې په دنیا کې کم انسانانو چې مخکې تیر شوي دي، که دا په کافرانو کې تیر شوي دي او که دا په مسلمانانو کې تیر شوي دي، خو چې هغوی خرچې کړي دي که نه د هغوی صفتونه کېده. نبي علیه السلام ته امهات المؤمنین وفرمایل چې په دې مشرکانو کې یو مشرک و د هغه حکیم نوم و، یو حکیم بن حزام دی، هغه صحابي دی، دا بل حکیم دی. نبی علیه السلام ته وفرمایل چې یاره څنګه سړی و؟ ډېر سخي سړی و. بل نه تپوس وکړو ستاسو مشر څوک ولګه؟ وایي پلانکې. وایي څنګه؟ وایي ډېر کنجوس. وایي کنجوس د قوم مشر نشي جوړېدلی، دا تا ته چا ویلي؟ داسې مه وایه ستاسو مشر حکیم دی چې سخي انسان سره دی، نه مشرک و کافر تېر شوی و. او ورته مشرک او کافر تېر شوی، خو داسې وایو زما د قوم مشر حکیم و، سخي و. کنجوس سړی د قوم مشر نشي جوړېدلی. او دا خبره یاد ساته، ایمان او کنجوسي نه جمع کېږي. مؤمن به سخي او د چا ایمان چې مضبوطي پاکي و سخاوت زیاتي. نبی علیه السلام کامل ایماندار و، کامل سخاوت وبګي. او بکر صدیق رضی الله عنه په صحابو کې معیاري ایماندار و، دا هغه سخاوت معیاري سخاوت. عمر فاروق رضی الله سخاوت ته وګوره، د عثمان غني سخاوت ته وګوره، ولې چې ایمان یې زیات و. نن زمونږ دا چې په منځونو کې تندر دي، خو لیکن چې کله د جب خرچه راشي بیا تیار نه دی. هلکه مونځ هم کوه، خو مونځ خو تا ته وایي چې یار زړه دې سخي کا. مونځ خو زړه پاکوي، سړی سخي کوي، کنجوس نه. په صحابو کې کنجوس سړی نه و. تاسو ته پته ده عباس رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ډېر مال غوښتو، خو ګره کنجوس نه و. هغه چې مال په بله وجه غوښتو. چې کله د پدک مال راغی، نور مالونه راله، هغه ورته ویل چې ما په جنګ بدر کې فادیت نفسي و فادیت عقیل،
تا زمانه 4,500 دینار چې کوم دی اخیستلی دی نه زما پیتې دي ما اخیستل د دې وراره د اخیستل یوازې زما وراره سره تر زوی نو زمانه چې کوم دی تا اخیسته او زما د غلام دی اخیسته تا خو زه غر کړی ما نبی علیه السلام وخندل هغه زکات هم درکم دله ولې قارېږي دا نه چې کنجوس و سخي و خو لیکن دا یې په زور اخیستله ویل دا ماله ښه ټیک راکې زما زکات هم ته ورکې تا زمانه دومره پیسې اخیستلې دي او ما تا ته ښه چې ما اسلام قبول کړی دی نبي علیه السلام ورته ویل اسلام دې الله ته معلوم دی پته نه کې دا قبول کړی و که نه کله چې د اسلام ښکاره کړو بیا به ته مسلمان یې و تا اسلام پټ قبول کړی دی ذمهوار خو زه نه یم ښکاره یې که نه تره هغه ځان له خبره سخي و کنجوس نه و بعد شو حلال مال ډېر دا نبي علیه السلام صفت کړی دی چې ښه مؤمن هم دغه دی چې ظهر الغنا نه خرچم کوي او د مال تمه ساتي د حلال مال غلط شی نه دی تا ډېره غلطه خبره چې یو سړی وایي چېرې نه بس مال خوښه شی دی څه خوښه شی دی ما تاسو ته مخکې نه وایي چې ټول نه مخکې مال دی اول به جومات جوړوي نو بیا به پکې اذان وي نو بیا به جومات لمانځله راځي نبي علیه السلام تبوک له روان و نو اول چې کوم اعلان د چا وکړو د مال یې وکړو اول مال لا جمع شو نو بیا تبوک ته روان شو اول به توره اخلئ نو بیا به ځي جهاد له توره در سره څنګه به جهاد له ځي دا ډېر اهم شی دی دا یو معیار دی ریړ کې هډې ده د اسلام نو په دې باندې کوشش کوئ چېرې دا رجب را روان دی نو الله دې محتممانو هم توفیق ورکړي چې په څنګه تکلیف یې راغونډوي چې په تکلیف یې خرچ کوي او ارامي توبونه پکې نه کوي که چېرته پکې څوک اول خو ښه دي ټولو خو که چېرته پکې څوک نو الله دې ورته توفیق ورکړي چې غلط یې خرچ کوي نه او باقي چې کوم دی کم خلک د ازبرګه میاشت نه زړه مه خفه کوئ که به جماعت کې 60 کسان اعلان کړي که 30 کسان اعلان کړي ستا زړه دې غوټه کېږي نه خپل جب مطابق خرچه ورسره کوه مال ول ورکوه تعاون ورسره کوه دا ټول ادارې دا د اوس دا خیرات نه دی ګورې نه دا سوال دی نه دا خیرات دی نه غونډه ټیکس دی دا اسلامي فریضه ده اسلامي فریضه دا نبی علیه السلام کړي دا د صحابو کړي دا تابعینو کړي دا تبع تابعینو کړي دا سلسله روانه ده دا به د قیامت تر ورځې پورې وي او په دې نه خوشحاله کېږي چې ته پسې ځې نه او تالې راوړي وایي راشه جي ویل موږ له خرچه راکړه ستا پسې کور ته راځي په دې باندې ته نه خوشحاله کېږي نو که هر څومره خلک پاسي خبرپور تعاون سره کوي خبرپور او زکات چې ورکوي نو ورته وایي دا زکات دی ورته وایي زکات قبض کړه حدیث ورته وایي زکات ورګزاره ما هغه چې کوم سړی ناست هغه ته وایي هغه عامل دی هغه قبض کولی شي هغه د مدرسې طرفه عامل دی عامل کې اختیار شته دی چې هغه زکات قبض کړي نو لهذا ته عامل ته یې دا زکات دی دا چې کومه دی نو عام صدقه نه ده او چې عام صدقې نه داسې ورګزاره الله تعالی دې موږ سخیان ایماندار کړي د پیغمبرانو بوټۍ چې کوم دی خاورې کېږي نه خاورې کېږي ابو داود حدیث ته نبی علیہ السلام وفرمایل چې کله تاسو درود شریف وایئ او هلته نږدې نه الله تعالی ما ته اورئ نو زه اورم نو یو صحابي ورته یا رسول الله نو ته به خو عارم ته معنا دا چې ریز مریز شوی به نبی علیہ السلام ودې مه وایه عارم ته مه وایه بلی ته وایه بلی ته د پیغمبرانو بوټۍ چې کومه دی نو دا خاورې نشي خوړی اجساد الانبیا چې دا محفوظ پراته خو وخت په مې ډېر تېر شوی داسې وایه نو د پیغمبرانو بوټۍ اجسام جسدي طاهره چې دي نو هغه بالکل پاک او سوتره او روغ موټ پراته او هغه خاورې مورې خوړی را خوړی نشي دویم نمبر دا دی چې کاروبار دپاره څه آلات او مشینري وغیره چې اخیستلی شوي او پرته وي او دې بېکاره هم نه کوي یعنې مطلب دی د کار ټایم نه راځي نو په دې زکات څه نشته د کاروبار آلاتو باندې زکات نه زکات د علي په ګټه کې چې کله نصاب ته ورسېږي نو په آله باندې زکات نه په کشۍ زکات نه په ټیکټر زکات نه د دې په کسب باندې زکات لکه فرض کې دکان تا جوړ کړی دی د کاروبار دپاره دا دکان چې په دې باندې زکات نشته او دکان کې کوم څه مال پروت دی په هغې زکات دی په تجارتي مال باندې نو په علي زکات نه دریم نمبر نبی علیہ السلام چې ټولو پیغمبرانو له امامتي کړي ده بیت المقدس کې نو ارواح او اجساد نو ارواح اجساد د پیغمبرانو بوټۍ دا په قبرونو کې دي الا د عیسی علیه السلام چې د روح او د جسم سره هغه برختلی دی په نص قرآني سره په تواتر سره ثابت دی نه په اسمان کې دی نه هغه د بوټۍ سره تللی دی د جسد سره تللی دی باقي ټول پیغمبران چې دي نه خښ شوي دي په ځمکه کې د آدم علیه السلام نه والا تر نبي علیه السلام پورې خښ شوي دي نو امامتي چې کړي ده نو چې پیغمبرانو سره کوم ملاقات برس شوی نو هغه ارواحو خو هغې سره جسمي مثالي ورکړی شوی جسمي مثالي جسمي نوراني چې کومه بوټۍ او جسم د پیغمبر و هغه شانتي
تصویر شکل صورت جسم روحانی دا یو لور کړی چې هغه خوراک سکاک ته محتاج نه دی، هغه آرام او خوب ته محتاج نه دی، هغې ته ویل کېږي جسم مثالي. دا زموږ دا جسم چې دا دنیوي جسم دی مادي، او هغې ته جسم مثالي وي. مادي جسم خوراک سکاک ته محتاج دی، بیماریږي، مړ کېږي، او هغه چې دی نو څه دی دې خبرو ته محتاج نه دی. نو هغه اجسادو هغه مثالي اجساد او هغې له امامتي کړې ده نبي علیه السلام. د هغې طرف یې کړله یا د دې طرف؟ بعضې علما د دې طرف یې کړې، بعضې د هغې طرف یې کړې ده، خو امام الانبیا دې جوړ شوی.